بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 171 دی او الدرس الثاني والاربعون 240 نمبر درس دی. ضروری قاعده ده پکې که د یو فعل مضارع معلوم وي، که یو فعل دی د هغه فعل مضارع معلوم ده او فعل ماضي نه ده معلوم، فعل مضارع معلوم ده او فعل ماضي نه ده معلوم، نو که ته اوس فعل ماضي معلومې نو کومه طریقه به ورسره کوې هغه درته ښیي. که د یو فعل مضارع معلوم وي او ماضي معلومول غواړي نو د فعل مضارع علامت څلور دي. ما مخکې بار بار ویلي دي خو بیا یاد کړئ. ګوره اول یا ده، بیا ورپسې تا ده، بیا ورپسې الف دی او بیا ورپسې نون دی. ٹھیک شوه؟ نو حروف اتین نو علامت مضارع د شروع نه ختم کا. اول به اوس د فعل مضارع نه چې فعل ماضي معلومول غواړي که نه، نو د فعل مضارع په شروع کې چې کوم علامت مضارع د هغه به ختم کې، او اول حرف لا او اخري حرف لا فتحه یعنی زبر ورکا. اولنی حرف لا علامت مضارع ته ختم کا او اولنی حرف باندې به زبر ولګي او اخري حرف باندې به زبر ولګي. لکه یذهبو دی، یذهبو په دې یذهبو کې دا یا چې ده د علامت مضارع ده، دا یا ته ختمه کا او د ذال له زبر ورکا او اخري حرف باندې پیش ته دا پیش ته ختم کړه له زبر ورکا. نو د یذهبونه ذهبه شو، یذهبونه ذهبه شو. او یجلسو دی، د یجلسو په شروع کې د علامت مضارع ده، دا یا پکې علامت مضارع ده، دا یا ته ختمه کا او د جیم لم زبر ورکا او د سین لم زبر ورکا. نو د یجلسونه جلسه د لام باندې به زبر ولګي، یجلسونه جلسه شو. اوس یفتحو دی، یفتحو د دنه د علامت مضارع یا ختمه کا، د فالم زبر ورکا، د حالم زبر ورکا، د فا به بیا اخري اولنی حرف پاتې شي. چې دا یا ته ختم شي نو دا فا به اولنی حرف شي او د اخري حرف د حا ده، نو اولنی حرف لم زبر ورکا، اخري حرف لم زبر ورکا، نو فتحه بشي، یفتحونه فتحه وغیره. اوس ووره، نو دا د واحد مذکر غایب فعل ماضی صیغه جوړه شوه. واحد مذکر ګوره دا ذهبه فعل ماضی واحد مذکر غایب صیغه شوه، او جلسه فعل ماضی واحد مذکر غایب صیغه شوه، او فتحه فعل ماضی واحد مذکر غایب صیغه شوه. یذهبو فعل مضارع ده، او ذهبه ماضی. یجلسو مضارع ده او جلسه ماضی شوه. دغه شان یفتح مضارع ده او دا فتحه موږ سره ماضي جوړه شوه. نو دا کومه ماضي جوړه شوه؟ د یذهبونه ذهبه فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه شوه، یجلسونه جلسه فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه شوه، یفتحونه فتحه فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه شوه. موږ سره دا د واحد مذکر غایب فعل ماضي صیغه جوړه شوه. عمددی فعل ماضی واحد مذکر غایب صیغه یعنی د ذهبه، جلسه او فتحه. دې کې درته اوس بله خبره کوي. عمددی فعل ماضی صیغه اخري حرف ساکن کا، د فتحه کې د حا ده کنه دا ساکن کا، په جلسه کې د سین ساکن کا، په ذهبه کې د با ساکن کا، او تا مضموم دا تا اوږده تا ورسره ولګوه. لکه ذهبه دی، ذهبه نو دا اخیری حرف ساکن کا، ٹھیک شوه، ضمه پې دا جزم پې ولګوه او دا تا ورسره ولګوه، دا تا پیش ورسره ولګوه، تا پیشتو ورسره ولګوه. نو د ذهبه نه ذهبتو نو دا څه جوړ شو؟ واحد متکلم فعل ماضي صیغه، فعل ماضي واحد متکلم صیغه شوه. نو اوس تا ته وایي عمددی فعل ماضی صیغه اخری حرف ساکن کا، نو ګورئ بام ساکن کړه او تا مضموم یعنی تا ضمې والا تا پیش والا ورسره ولګوه. نو دا تا پیش والا ورسره ولګوله نو د ماضی واحد متکلم صیغه به ترې جوړه شي. نو دغه ته اوس د واحد متکلم صیغه جوړه شوه. او که اخري حرف ساکن کې او تا مفتوحه تا اوږده تا او پیش ورسره د فتحه ورسره ولګي. لکه ګورئ همدغه ذهبه دی، ذهبه دا اخري حرف ساکن کا او دا تا زبر تا ورسره ولګي. نو د ماضي واحد مذکر حاضر صیغه به ترې جوړه شي، واحد مذکر حاضر صیغه به ترې جوړه شي. ٹھیک شوه؟ لکه د ذهبه نه ذهبتو او ذهبته،
ذهبت واحد متکلم صيغه ده او ذهبت واحد مذکر حاضر صيغه ده او د جلسنا جلست واحد متکلم صيغه ده او جلست واحد مذکر حاضر صيغه شو ٹھیک شو. اوس معانی الکلمات د الفاظ معنی. يسأل دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صيغه واحد مذکر غائب صيغه ده. يسأل معنا هغه سوال یا تپوس کوي سوال کوي یا تپوس کوي هغه سوال کوي ٹھیک شو. يسأل معنا هغه سوال کوي یا يسأل معنا هغه تپوس کوي. يجيب اجاب يجيب معنا هغه جواب ورکوي هغه جواب ورکوي. نام ينام نام دا د فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه ده. واحد نام معنا هغه وده شو نام هغه وده شو. نظف ينظف تنظیف معنا ده پاکول. نو نظف معنا ده هغه صفا کړو دا د فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه ده. مکتب دفتر ته وای دفتر ته کم دفتر کې چې خلک ناس پاسته کوي د سکول دفتر دی د یو مدرسې دفتر دی ٹھیک شو. غسل وجهه غسل هغه وینځه وجهه خپل مخ وجه مخ ته وای او ها معنا خپل نو چې چا وینځل او هغه خپل مخ وینځل ٹھیک شو. غسل وجهه هغه خپل مخ وینځل. ماذا فعلت دا د فعل ماضی واحد مذکر حاضر صيغه ده. ماذا معنا ده څه فعلت تا وکړه تا څه کار وکړو. ماذا فعلت تا څه کار وکړو. طار يطير طيرا معنا ده الوتل ٹھیک شو. نو طار العصفور مرغۍ ته وای مرغۍ والوته. او دق يدق دقه معنا ده وخل ٹھیک شو. اردو کې بجانا. نو دق الجرس دق معنا ده هغه وله هغه وخلا. الجرس ټلی دق الجرس هغه ټلی وخلا دق الجرس هغه ټلی وخلا. نو دا زمونږ سره د الدرس الثاني والأربعون یعنی 240 نمبر درس اولنی سبق راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.